ما په جامع عثمانیه کې د بعضو استادانو د حفظ د استادانو د وهلو سخته پابندي لګوله. د استاد صاحب مرشد باندې وایي کډوبي ځلې ماشوم وو ماته کمپلینټ راغی شکایت راغی زه راوغواړم مذاکره ورسره وکړم. قاري صاحب ښه دي نه دي کړي او اکثر درته خدای درله خپله زامن درکړه چې تا ته پته ولګي د چازوي له ډب ورکولو کې څومره د سړي زړه خوږي. نو بیا خو ورسره دا ګپ وکړو چې یو ځل دې باندې ونشي بیا شکایت راشي نو بیا د تنخواه نه 500 روپۍ کم دې بچي له ورکوم. ځکه تا بچی وهلی دی نو دا 500 روپۍ به د میاشتې دې بچي ته میلاوېږي او چې دې باندې ونشي نو بیا ورته وي قاري صاحب زما استاد نه چلېږي بس په مخه دی ښه ماله به خدای بل استاد راکړي تاله دې خدای داسې چې هلته تاره مسیح درته جوړ شي او ماشومان وهي. بیا دې له الحمدلله زمونږ د دې ملګرو یو سیستم داسې جوړ کړی دی بچې جرم چې کوي مختلف قسمه جرمونه وي کله کامچوري بعضې بچې وي دلته د ماشوموالي وخت دی دا موږ ټول ماشومان پاتې شوي وو خپل ځان ته به وکړو څومره کامچور وو ماشوم به وي هلکه سبق دی هغه څه به ناسې ګونډ به کوي پوه شوې که نه کله به لیټ راشي کله به سي کله به سي دا جرم دی خو د دې سزا هغه نه ده چې کوم کنځلې کړي کوم دروغ ووي کوم بل ماشوم ته به دې ردې ووي هغه لږ ډېر دی. نو موږ دې کې کومې سزاګانې مقرر کړي دي نو کله دې ماشوم ته دا ووایي استاد ورته دا ووایي کامچورې چوټي ولا بند کړي ریسرچ ولا بند کړي بد که چوټي بل ته میلاو شي دې ته نه میلاوېږي بچي ته احساس وشي زموږ مقصد خو احساس کله ورته دا وي چې بچی نن به پلانې سپاره دې نه یاده کړې اوس به څلورو رکعاتو کې 15 سپارې وایي نو دی چې دې 15 سپارو ته ګوري دی به بیا چېرته سپارې ایرې نه هلکه بیا هم بس خو ته 15 سپارې چا پلار به ووایي اوس سزا ده او ښه سزا ده ولې زموږ خو مقصد هم دا دی که هلکه الګ مثال تو سره جوړو کو زه ودرېږه شابه دا سبق دې 50 ځله به وایي او ما ته به وایي چې استاد یو 2 3 4 5 او کله ماشوم ته چې شابه عثمانیه د جومات دی موږ د جومات نه 4 چاپېره 3 چکرې 2 چکرې خو منډه به وایي ورزش یې وشي سزا یې مې نه وشته نو سبا به ماشوم ګوري هلکه په خدای ګردیانه باندې منډې وایي آرام کښېنه اوس خپل سبق یاد دا هغه تعدیب دی چې بچي ته استاد ورکولی شي او دا څه منسوس دی تاکید یو بل سره د استادان باهمي مشورو کې یاره زما دا شاګرد کې خو دا کمزوري ده دې څه علاج وکړو بل وایي یاره چې داسې به وکړو بل وایي داسې به وکړو بل وایي داسې دې سره سره د دې چې واخلي روحاني تربیت دي چې موږ هغه د دې اهتمام وشي د وضع قطع د اهتمام وشي دارنګه د ګندو محافلو د ګندو مجالسو نه د دې بچي تربیت دا روحاني تربیت دی او چې څومره د دې بچي دا قیمتي تربیت وشي د اوس نو سبا د امت لپاره قابل فخر سرمایه ګرځي.